السلام علیکم. تاسو ګورئ شای الکتریکل اکیډمي. نننې زموږ ټاپک د پاور پلګ په باره کې دی چې پاور پلګ څه ته وایي او دا موږ د څه کار دپاره استعمالوو. ګوره پاور پلګ چې کوم دی د دې الریډي د نوم نه ظاهره ده. پاور پلګ زموږ سره هغه پلګ دی چې دا موږ د های امپیر دپاره استعمالوو. امپیر زموږ سره د کرنٹ یونټ دی. ټیک ده. زموږ په کور کې چې کومې ساکټې لګېدلي نو هغه بار بار خرابېږي. د هغې د خرابېدو نه د بچ کولو دپاره مونږ څه لګو؟ پاور پلګ لګو. پاور پلګ زموږ سره د استری دپاره استعمالیږي، د فریج دپاره استعمالیږي، د واشنګ ماشین دپاره استعمالیږي، د اوبو د موټر دپاره یا د هیټر دپاره. هغه څیزونه چې هغه زموږ سره زیات کرنټ اخلي او زموږ چې کومې عامې ساکټې دي، کم 2 پن ساکټې دي، هغه خرابوي نو د هغې دپاره مونږ څه لګو؟ پاور پلګ لګو. نن به طریقې کار هم زده کوو چې پاور پلګ خو مونږ وپېژندو چې کوم څیزونه زموږ سره زیات کرنټ اخلي او زمونږ ساکټې خرابوي، د هغې نه د بچ کېدو دپاره مونږ پاور پلګ لګو. اوس پاور پلګ کنیکشن به مونږ څنګه کوو هغې باندې هم نن تاسو پوهه کوو. پریکټیکلی به درته ښایو. دا پیچکس باندې به د هغې تارونه لګو، بیا به د هغې آن آف کوو چې آن کېږي څنګه، آف کېږي څنګه. ځکه چې په پاور پلګ کې زموږ سره د آن کولو دپاره او د آف کولو دپاره بټن هم لګېدلی وي. که تاسو انکیس یو پلګ پرمننټ ولګوئ او په هغې کې تاسو یو شو ولګوئ او هغه ته بیا وباسئ نه او د هغې ځای نه آن آف کوئ، بندوئ او آن کوئ، نو هم تاسو کولی شئ. د دې نه علاوه په هغې کې زموږ سره درې ټرمینلي، په هغې کې یو فیزي، یو نیوټرلي، یو پکې ارتي. اوس دا درې واړه څیزونه څه څیزونه دي نو هغه تاسو ته پریکټیکلی زه ښایم چې تاسو په اسانه باندې په هغې پوه شئ. زمونږ چې کوم چینل دی شای الکتریکل اکیډمي، دا په یوټیوب باندې زمونږ چینل دی. تاسو په هغې باندې د الکتریکل ریلیټډ چې څومره ویډیوګانې دي هغه هلته ګورئ. خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ، لایک کوئ. چې تاسو څومره زیات په هغې کې انټرسټ لرئ نو زموږ به نور هم کوشش وي چې تاسو لا دغه شان د الکتریکل په باره کې ستاسو د پوهې لپاره ښې ښې ویډیوګانې راوړو چې تاسو ته څه فایده ورسوي. نو راځو پریکټیکلی خپل کلاس طرف ته چې تاسو ته پریکټیکلی زه وښیم چې د پاور پلګ کنیکشن به څنګه کوو او د هغې استعمال به بیا څنګه کوو. دا اوس زموږ سره د هغې انټرنل چې کوم ډایګرام دی دا زموږ سره هغه دی. په دې کې تاسو ته ښکاري یو فیز دی، یو نیوټرل دی، یو ارتنګ دی. په دې کې چې انټرنل کم کنیکشن یې شوي دا 220 سپلای دې ته میلاو شوه. ټیک شو. دا د دې انټرنل چې کوم ډایګرام دی په دې دویم ځای کې تاسو ته بیا ښکاري. ګورئ دا زموږ سره یو فیز ټرمینل دی. فیز هغه دی چې کوم ته ګرم تار میلوي. دا پکې بیا زموږ سره ارتنګ دی. ارتنګ مطلب چې د هغه د جټکې نه د بچ کولو لپاره زموږ سره استعمالیږي او دا زیاتره زموږ سره په کورونو کې نه وي. او دا زموږ سره نیوټرل دی کوم ته چې مونږ یخ تار وایو. ټیک ده. دا زموږ سره سویچ دی، هغه سویچ چې هغه مونږه آن آف کولی شو. که مثال کې په دې کې مونږه یو شو ولګو یا یو پلګ ان کو نو د هغې د آن کولو دپاره یا د آف کولو دپاره په دې کې زموږ سره یو سویچ لګېدلی، یو بټن پکې لګېدلی وي. هغه به تاسو ته زه په پریکټیکلي ډایګرام کې هم وښیم. صحیح ده. پریکټیکل بټن زموږ سره شته، هغې کې بیا وښیم. بل په دې کې زموږ سره درې ټرمینلي تاسو ته الریډي ښکاري. دا ډېر زیات سمپل دی. دا مې دریم ډایګرام بیا ستاسو د پوهې دپاره جوړ کړو. دې ته وګورئ دا هغه سویچ دی کوم چې آن آف کوي. دا زموږ سره هغې ته ګرم تار میلاو دی. دا دویم نمبر پوینټ زموږ سره نیوټرل تار دی کوم ته چې موږ یخ تار وایو. او دریم زموږ سره ارتنګ دی. که په ارتنګ کوم سړی نه پوهېږي نو هغه په ډیټیل سره د دې ویډیو په شای الکتریکل اکیډمي یوټیوب باندې شته، هغه وګورئ چې په دې پوه شئ. دا زموږ سره اوس پاور پلګ دی. هغه پاور پلګ چې کوم تاسو په ډایګرام کې ولیدو په دې کې به هم تاسو ته درې ټرمینلي ښکاري. هغه درې ټرمینلي الریډي مونږ هلته په ډایګرام کې هم ډسکس کړی چې دا درې ټرمینلي د څه دي. په دې کې وګورئ په دې کې تاسو ته شپږ ټرمینلي ښکاري. درې یو دي او درې بل دي. نو دا درې سوري چې کوم سویچ زموږ سره غټ وي د هغې دپاره او دا درې چې کوم دي دا د وړوکي دپاره، هغه شو دپاره چې هغه وړوکی یا غټ وي. د دې نه علاوه په دې کې بیا درې ټرمینلي دي چې یو ته ارتنګ ویلی کېږي، یو ته نیوټرل ویلی کېږي او بل ته فیز. دا زموږ سره فیز دی، دا زموږ سره نیوټرل دی او دا ارتنګ دی. ټیک شو.
او دا ارتنګ زموږ سره نه استعمالیږي ځکه چې زموږ په کور کې ارتنګ نه شوی نو ارت ټرمینل بیا مونږه نه استعمالو. ټیک ده، دې له بس پریکټیکلی مونږه کنیکشن هم ورکو چې تاسو یې پریکټیکلی وګورئ چې یاره دا کار څنګه کوي، دې ته مونږه کنیکشن څنګه ورکو او په کور کې دا مونږه بیا څنګه استعمالولی شو. د دې نه علاوه د دې یو انټرنل باکس بل هم راځي. کله چې دا تاسو پاور پلګ په کور کې لګوئ نو د هغې دپاره به لاندې یو بکسه تاسو لګوئ، د هغې نه پس په هغې د پاسه دا پاور پلګ چې کوم دی دا به لګي او د هغې نه پس تاسو د دې ټرمینیشن کولی شئ، د دې وایرینګ کولی شئ. اوس دا وایرینګ مونږ کوو، دا چې کوم ټرمینل تاسو ته ښکاري دا زموږ سره فیس تار دی، کوم ته چې مونږه ګرم تار وایو. ستاسو د سویچ بورډ ته یا د کور چې کومه بجلي ده په هغې کې به یو ګرم تاري یو به یخ تاري. نو دا مونږ ګرم تار ولګو، دا ګرم تار چې ډایګرام کې هم تاسو ولیدو دا به زموږ سره د بټن نه کنټرولي. کله چې بټن زه بندوم نو ګرم تار سپلای چې کومه ده هغه به بندېږي او یخ تار چې دی دا به د دې سره ډایرکټ میلاوي. دا ټرمینل چې کوم مونږ لګو دا زموږ سره یخ تار دی، کوم ته چې مونږ نیوټرل وایو. ټیک ده، دا هم ټایټ شو. نو یو سایډ ته زموږ سره فیز تار ولګېدو کوم ته چې مونږ ګرم تار وایو، او بل طرف ته زموږ سره یخ تار ولګېدو. ارتنګ مونږ ځکه پرېښودو چې هغه زموږ سره ارتنګ الریډي زموږ په کور کې نشته. اوس دې له زه سپلایي ورکومه، ولټیج چې کوم 220 ولټیج دی زموږ سره چې کومه بجلي ده هغه زه آن کومه او دا بیا چې کوم چې آیا دا زما سره پراپر ورکینګ کوي یا نه کوي. په دې ټایم کې د دې بټن زما سره آف ده، چې کله زه د دې بټن آن کما نو زما سره به د دې چې کوم سویچونه دي کوم ساکټ دي هغې ته به بجلي راشي. دا تاسو وګورئ دې ته بجلي راله. اوس چې زه بټن کله آف کما نو هغه لایټ زموږ سره چې کوم انډیکیټر دی کوم چې ماته شو کوي چې دا آن دی او دا آف دی. دې ته وګورئ، تاسو ته زه بیا آن کوم او بیا یې آف کوم. دا ولې داسې کېږي چې د دې ګرم تار چې کوم دی هغه مونږ په دې بټن باندې کنټرول کړی دی. ټیک ده، په دې کې تاسو ته که د نږدې نه زه وښیم نو په دې تاسو ته لیکلی دی تقریبا 40 امپیر تقریبا دا برداشت کولی شي. 40 امپیر برداشت کوي. 220 وولټ د دې سپلای ده او فیز ټرمینل چې کوم دی هغه زموږ سره د سویچ نه کنټرول دی. نیوټرل دی ته ډایرکټ میلاو دی. ارتنګ پکې ځکه نشته چې زمونږ په کورونو کې د ارتنګ کانسیپټ نشته، ارتنګ زموږ سره نه وي، د دې وجې نه ارتنګ پوینټ مونږه خالی پرېښودو. نو که کم ملګري به پوهه شوي د خپلو ملګرو سره دا ویډیو زیاده سے زیاده شیر کړئ چې داسې نورې ویډیوګانې پریکټیکلی تاسو ته راوړو او تاسو به پوهه کوو. السلام علیکم.